دا پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس سے وخت راوخته ده خو چې وګورئ نو لکونه خلکه لکه د سیلاب جوړ او د شپ قدر خلک باندې دې خواته د پیښور هغه روډ د 400 بیا د ملکن نه او د نوښار نه دا کوړینه چې کوم خلک راځي ناغه موټر وای نه چې کوم دینو روډ باندې داسې په مردان روډ باندې هم باندې نو جنازه به وشي صدر صاحب خدا جنازه چې کومه ده نو لکه دا به ډیر خلک به پاتې شي دا تاسو په خپل سترګو بالکل زما دا نظره چې جنازه به وشي رسمونه کسان جنازه کې موجود دي راغلي دي په لکونو تعداد کې د دې نه زیات خلک چې کوم دي په لارو دي او دا بالکل چې کوم دي واپس مخې ورځي ځکه چې ما ته یو ملګری وی چې 2:30 بجې موږ د موټروي انټرچینج باندې راکوشو نو انټرچینج کې 2:30 بجې روډ بلاک وو نو موږ د گاډي پرې کړې او دا د نو پیدل تر ورسېدل که سوچ وکړه موټروي انټرچینج نه پیدل تر نو یو ځین راتلل نو داسې چې کوم دي خو تنګي علاقې نه تاسو لاري نه ګاډي چې کوم دي ولر د جاړ نه مرکز ته موږ څه ولاړ هغه جاړه کې ما 2:30 بجې ګاډي پرې پیدا راغلم داسې تخبینه نو بس زه څنګه مو شي او دا کته راغلي دي کدرې کو سلول لا کو پنځي ولا کړه چې په نیم سوجره په مخبره ده زمونږ ته تورمزو په نیم سوه جریبه او په 2:30 جریبه کې سره ورغنه بعد دې کته خالي ځای خلک نه باقي ټول چې کوم مکمل ډکړه نو صدر صاحب تورنزو خلک زنانه نارینه دا کوم سیستم چې شوی په تورمزو خلک ار یو کس چې کوم دي په هر کور کې نن غم دي هر کور کې داغه ادریس مولوی چې مړ دی او شوی دی نو داغه دا شهادت چې کوم د هر کور د خويندو د میندو د پلار په حیثیت ضرور په حیثیت د مشر په د ټول شهادت او داسې تورنځي په یو سوق کې چې ته شاده ما خان نه کې چې موږ سوق اوسونه کو دا سوق ټول پښتونخوا کې دی پاکستان کې دی خو لکه د انتظامات چې وګوري ستدي سوق الله خو شکر الحمدلله بس توملته او شنغر منځ تورنځي بازار سړي چې کوم دي خپل مراتب او شیخ صاحب سره دا زیات عقیدت او وجه جنازه وکړه دا ملګری موس کوي ګرانو کتونکو موږ درته خال کوم عالم را روان دی غدي دا وګورئ جی څوک منډه وخی جنازې زیتا خودن انډیا ټوټان دی وسوب وي شخصي الحمدلله موږ په دې خوشاله چې په ژوندم ستایل دي په جون خلکم ستایل دي دا کوم خلک جنن جنازې لراغلي دوی په ارمان پدې نشته چې په جون دی ورسره مینه ساتل ده نن جنازه کې دي خو هغه خلک بس کوي نو دا باقاعده ګرانو کتونکو جنازه چې کم دینو ودرېدله او دا موږ ثواب پنیت دی چې الله پاک دې موږ له ثواب راکړي تاسو ته موږ درخایو